الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله مولانا العظیم. سورہ فلق شروع کو. دا فلق لفظ د اول آیات په آخر کې راغلی دی، نو دا راواغیستی شو دی صورت ته بطوري نوم کې ایښودی شو. نو دی صورت نوم به د قرآن په صورتونو کې سوره فلق باندې به تاسو یو بل ته خبره کوئ. سوره فلق نن د سوره فلق درس دی، نن د هغې چې کوم دی تقریب دی، داسې به خبره کوئ تاسو. او دا مکی لیکلی دی، خو دا مختلفون فی دي. دواړه صورتونه مدنی هم دي او مکی هم دي، یعنی سو کوئی مکی دی سو کوئی مدنی دی، نو دواړه دي. کله کله داسې هم شوي یو صورت دوه ځله نازل شوی دی، بعضې آیاتونه دوه ځل نازل شوي دي، نزل مرتین هم راغلي په داسې. دی صورت کې الله رب العزت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته دا وایي چې ته دا دومره عظیم نعمت چې تا ته الله تعالی درکړی دی، نو دا به انسی او جنی شیطانان به تا نه خرابوي، نو ته به په رب الفلق باندې فنا حاصلې. او په دې کې تعلیم شو عبادو ته، امت ته، چې تاسو به څنګه الله طرف ته او د الله پناه طرف ته به څنګه تاسو د انسی او جنی شیطانانو نه د ځان د بچ کولو کوشش کوئ. قل اوایا پیغمبره اعوذ برب الفلق، پناه حاصلوما پر رب الفلق باندې، من شر ما خلق، د شر د هغه څیزونو نه چې الله تعالی پیدا کړي دي، ومن شر غاسق، او د شر د شپې نه، اذا وقبا، کله چې دا کلکه کی او مضبوطه کی خپل تیارو لره، ومن شر النفاثات فی العقد، او پناه حاصلوما پر رب الفلق باندې د شر د هغه جماعتونو د ساحرانو، یا د هغه جماعتونو زنانو ساحرانو چې هغه پوک وهونکي دي په غوټو کې. ومن شر حاسد اذا حسد، او پناه حاصلوما پر رب الفلق باندې د شر او د بدۍ د حسدګر نه، اذا حسد، کله چې دی عمل شروع کی په تقاضا د خپل حسد باندې. نو اعوذ نعوذ صيغه د واحد متکلم ده، او دا په معنا ده پناه حاصلولو معنا ده. نو اعوذ ز پناه حاصلو، او د رب معنا مصلح دی، د رب معنا مربی دی، او د رب معنا مالک دی، او د رب معنا خالق دی. او فلق فی لام قاب کی معنا شلیدلو دا، دام دا تور تیاره اوشلیږي او په دې کې سپین سبا راښکاره شي.
نو ځکه سبا ته فلک ویلې شوی دی. دا الله رب خالق او مالک او مربی د تمام مخلوق دی. نو دلته دا اختصاص د فلک ولی وکړو چې اوایا پناه غواړم په رب الفلک باندې. دا دې دپاره چې دا فلک دا توره تیاره وشلیږي او دې نه سپین سبا راښکاره شي. نو دا لکه څنګه چې یو سړی په مصیبتونو کې په یخوالي کې راګیر شوی دی او هغه د سحر په انتظار کې دی چې کله به الله سبا راوخیږي. نو په دې وجه باندې د فلک اختصاص شوی دی. لکه دې پورې ډیر امیدونه د خلکو وابسته وي. نو د فلک معنا ده سبا. نو د معنا دا شوه چې رب الفلک پناه حاصلوم په رب الفلک باندې. اوس پناه له څه شي نه حاصلوي؟ من شر ما خلق. شر بدۍ ته وایي، شر ناکارۍ ته وایي. د بدۍ او چې د عامه موصوله شي، یعنی من شر الذي خلقه، د شر او د بدۍ دا هغو شیانو نه چې الله تعالی پیدا کړي دي. الله تعالی پیدا کړي دي. نو ما موصوله شو او خلقه فعل ماضی شوه او ضمیر د مفعول چې ما ته راجع دی هغه محذوف شو. نو من شر الذي خلقه، د شر د هغو نه چې الله پیدا کړي دي. نو معنا دا شوه چې څومره شی نه الله پیدا کړي او پای کې د شر کومه ماده ده د هغه ټولو نه زه پناه غواړم. او دام کیدی شي مفسرینو ذکر کړي دي چې ما مصدریه شي. نو دا مای مصدریه خپل مدخول فعل په تعویل د مصدر باندې ګرځي. نو معنا دا شوه من شر ما خلق، یعنی من شر ما خلق. نو مصدر معول شو په تعویل مفعول سره، یعنی د شر د مخلوقاتو د الله نه. د شر د مخلوقاتو د الله چې کلمه د ما د موصوله شي، نو کلمه د من او د ما دا لپاره د عموم راځي. نو چې څومره مخلوقات د الله تعالی دي او پای کې کومه ماده شر ده، زه د هغې نه پناه غواړم. نو داسې مخلوق پاتې نه شو د ما په لپیټ کې راغی. خو د دې باوجود الله مهربان د بعضې مخلوقاتو د شر نه پیغمبر ته وفرمایل چې خاص کر د دغې نه هم پناه غواړه. ځکه دا کومه مخلوق چې د هغې د شر نه پناه دلته غوښتی شوې ده او د هغې نومونه اخیستې شوي دي، دا انتهایي خطرناک دي. نو معنا دا شوه ومن شر غاسق، او خاص کر داسې ووایه چې پناه حاصلوم په رب الفلک باندې د شره د شپې نه. د غاسق یو معنا شپه ده. اذا وقب، کله چې دا دن نشي په تیاره کې،
یعنی معنا دا ده چې د دې دا تیاره هر یو څیز ته وردن نشي او هر یو څیز په خپل لپیټ او خېټه کې راتاو کی. العقوب الدخول ترجمه ده. او دویمه ترجمه ده دی غاسق سپومی ده. حدیث کې راځي حضرت عائشہ ام المؤمنین زوج النبی صلی اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې نبی علیہ السلام زما لاس اونیو او ما ته ویل چې عائشې دا غاسق دی، هذا الغاسق. سپومی ته اشاره وکړه چې دا غاسق دی، د دې د شر نه پناه غواړه، د دې د شر نه پناه غواړه. د دې وجې نه د غاسق معنا سپومی هم ده. او د اذا وقبه معنا دا ده کله چې تامه کی، کله چې دا پریوزي نو دا غلو چې دا سپومی نو دوی په غلا پسې نه روزي، دوی په دې تاک کې ناستی او په دې سوچ کې ناستی چې دا سپومی به کله پریوزي چې تیاره ساده شي او موږ په غلا باندې ورشو، په رازنۍ باندې ورشو، په ډاکو باندې ورشو. او دویم ومن شر النفاسات فی العقد، پناه غواړم په رب الفلق باندې د شر د نفاساتو نه. نفاسات النساء نفاسات یعنی زنانا جماعت د ساحرانو دا دواړه ترجمې دي. زنانا پوکی وهون کی او ډلې د ساحرانو پوکی وهون کی. نفس اصل کې پوکی وهلو ته وایي چې ته په چا دم وایې بیا راسي دا چلو کی. او د دې سره دویم لفظ په عربی کې تفل راغلی دی. تفل دې ته وایي چې هغې سره لاړې هم وي، داسې پوکو کې چې هغې سره نرۍ غوندې لاړې هم لاړې شي، نو هغې ته بیا تفل وایي. او عقد جمع د عقدتون ده، عقده غوټي ته وایي. او د ساحرانو دا عادت دی چې هغه مزه یې په لاس کې نیولی او دغه منتر وایي، او چې دا منتر کله ووایي نو دا بیا هغه دغه له غوټه ورکوي او په هغې باندې چوف کوي، او بیا بله ورکوي او په هغې چوف کوي، بیا بله ورکوي په هغې باندې چوف کوي. نو د شره د هغې زنانه او ساحرانو نه او د شره د هغه جماعتونو د ساحرانو نه فی العقدي په غوټو کې چې هغې پوکي وهي، په غوټو کې منتر یې اچوي. او دا حدیث وروسته ویم چې پیغمبر خوا باندې سحر کړی و، نو لبید زوی د عاصم یا لبید زوی د عاصم دا کړی و، او دې سره د هغه لوڼه هم شاملې وي، هغه هم ساحرانې وي. نو په دې وجه باندې نارینه او زنانه ساحران ټول ترنه مرادي دي شي. ومن شر حاسد اذا حسد، او پناه غواړم په رب الفلق باندې د شره د حسدګر نه اذا حسد، کله چې د عمل شروع کی په تقاضا د خپل حسد باندې.
حسد څه ته وایي؟ د هغې نه حاسد ساز شوی. حسد دې ته وایي چې تمنی و زوالو نعمت علی حد، ارمان کول د زایل کېدلو د یو نعمت نه چې الله په یو بنده کړی، او د دې پرې مفهوم کې دام ده چې د دنیواله ماتې راکړه. نو دا حسد او کینه دا ډېر لوی خطرناک ګناه ده او خطرناک شی دی. دا په دې اسمانونو کې ړومبنی ابلیس د حضرت آدم سره حسد کړی چې دا څنګه چل دی چې نپلونه ما ډېر کول او خلیفه آدم کو، او نپلونه ما ډېر کول او بیا ګوره د امرا پسې جنت ته راوستو، بیا به اوس په جنت کې اوسېږي. نو دا حسد هغه کړی، او همدغه د حسد په تقاضا عمل چې شروع کو، نو په هغې باندې هغه ممنوعه ونه وخوړله چې الله تعالی پې منع کړی وه، او د هغې په نتیجه کې منګه دا ټوله کارخانه د انسانیت دا د جنت نه منتقله شوه، اسمانونو نه راکوز شوه ځمکو ته. او دا موږ او تا چې اوس کوشش کوو او موږ ته الله او رسول کوشش وکوي چې خپله ورثه چې ستاسو د پلار او د مور ځای و چې جنت دی هغه حاصل کړي. نو دا لومبي ځل حسد دا داسې یو حدیث هم شو بری مضمون کې، اگر چې سند په لحاظ سره به کمزورې وي، چې حسد داسې نیکۍ خوري لکه څنګه چې اور خشاک خوري، اور ډکي خوري داسې. او بیا قرآن ورسره دا ټکی ولګو چې اذا حسد، دی کې دې ته اشاره ده چې حاسد د یو بنده د الله سره یو نعمت ولیدو او فوري طور د په ذهن کې راله چې یاره دا د نه واخیستی شو ما ته راکړی شوې دا نعمت، او دې له دې د زړه کې داسې ځای ورنه کي او د دې په تقاضا عمل شروع نه کي، نو دې کې بیا دومره دا اندازه ګناه هم نشته. خو حسد او حاسد هغه وخت خطرناک شي چې دی دا ارمان هم کوي او بیا د هغې په تقاضا عمل هم کوي چې دا محسود چا چې حسد کیدی شي دته په لاس باندې ضرر ورسي. ځکه قرآن ویلي ومن شر حاسد، د شر حسدګر نه اذا حسد، کله چې دی عمل شروع کی په تقاضا د خپل حسد باندې عملا هغه ته نقصان رسول شروع کی، دی وخت دا ډېر خطرناکي. نو پناه د ده نه وغواړه د الله رب العزت او د رب الفلق په ذریعه باندې. او دا چې حدیث کې راغلی دي چې لا حسد الا فی اثنین وفي روایت فی اثنتین، چې یو هغه سړی دی آتاه الله المال چې خدای ورته مال ورکړی دی او دی دا مال په هغه ځایونو کې صرف کوي چې د الله د رضامندۍ ځای دی، او دویم هغه سړی دی چې الله ورته علم ورکړی، آتاه الله علما،
نو دی علم کوي او علم خلکو ته ښیي. نو دغلته چې دا د بخاري حدیث راغلی دالته د حسد نه مراد غبطه ده. غبطه دې ته وایي چې ربه دله د څنګه حلال مال ورکړی دی او ستا د رضامندۍ په لارو کې صرف کوي، ما ته هم داسې حلال مال راکه چې زه ستا د رضامندۍ په لارو کې دقسې خرڅ کړم. دا جایز دی. دې ته څه وایي؟ غبطه ورته وایي. دې نه تعبیر په حسد سره کېږي، خو دغه حسد مذمومه نه دی، ممنوعه نه دی، بلکې دا غبطه ده. الله دله د څنګه علم ورکړی دی او دله د څنګه توفیق د هغې د بیانولو ورکړی دی او په هغې باندې عمل کول ورکړی دی. ربه داسې ما ته هم راکړي، ما ته هم راکړي. دې کې منع نشته، دا جایز ده. دې غبطه نو د بخاري په حدیث کې راغلي دي چې لا حسد الا فی اثنین او اثنتین. نو دالته حسد په معنا د غبطې باندې دی. او دویم په ځمکه کې حسد قابیل د خپل رور حابیل سره کړی چې آدم علیه السلام دوه زامنو، یو قابیل و بل حابیل، او طریقه دا وه ابتدا کې چې د حوا به با دوه بچي کېدل، یو هلک او بل جینۍ. او دا طریقه هغه وخت دا وه چې د دې اولې خېټې نه چې کوم هلک او جینۍ پیدا شو دغه قدرې به خور ورو، او چې ورپسې به پیدا هلک او جینۍ پیدا شو دغه به خور ورو. او طریقه د نکاح به دا وه چې هغه مخکنی هلک له به دا وروستۍ جینۍ او د وروستي هلک له به هغه مخکنۍ جینۍ به په نکاح ورکړی کېږي. دغه په وخت کې د حضرت آدم دستور او قانون. او د قابل سره چې کومه خور پیدا شوی نو ډېره ډولۍ وه، او د حابیل سره چې کومه پیدا شوې وه لږه به بدرنګه وه. نو دا قابل چې کومه دی نو دا اوس چې دا کمیونسټان وایي چې خور او مور پکې چا راوستې ده، دا د هغه په مذهب باندې دي، د قابل په مذهب باندې دي. لکه د قابل هغه خپلې خور ته بډې ووالې چې دې سره به زه نکاح کوم، حابیل به ورسره نه کوي. او په دغه حسد کې بیا هغه ولګېده. اوږده واقعات قرآن کې به ووایو انشاءالله کله چې راشي. دغه حسد په وجه باندې هغه مړ کړه، شهید یې کړه، او دا ړومبنی مقتول په دنیا کې، او قابل ړومبنی قاتل دی په دنیا کې. د دې وجې نه په حدیث کې راځي چې د قیامته پورې څونه خلک برناقه خلک وجني نو د قابل به پکې باقاعده حصه وي، باقاعده به حصه وي. دا دې صورت مختصره غوندې تشریح ستاسو مخکې وکړه. انشاءالله سبا به سورې فلق وایو. ټیم نشته، سبقونه خرابېږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دعا وکړئ یا الله زموږ د قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باریکو باندې پوهه کړي. دې سره سره الله موږ له په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راوړي. دې له څوک کار کوي کامیابي کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بد قسمت یې تباهي کړي. یا الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. زموږ څونه مشران زنانه نارینه وفات دي ټول وبخښي، څونه د مسلمانانو بیماران دي ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي. د دنیا په مختلفو حصو کې د صلیبیانو، امریکانیانو، یهودیانو، قادیانانو او د هندوانو، سیکانو او د نومو دهریانو د لاس نه په عذاب کې پراته دي. الله ته خپل غیبي امداد باندې د هغوی د نجات پروګرام وکړي، او دغه هر قسم کفار چې دي الله دې له سزا سنګینه سزا ورکړي، ذلیل یې کړي، نامالونه یې هلاک کړي، دا ټکنالوژي یې هلاکه کړي.
خدای دا جته هلاکه کی، متفرق کی، قدمونه متزلزل کی، خپل قهر و غضب سره مخامخ کی، د مسلمانانو په هر ځمکه کې د هغې نه نجات ورکړي. اسلامي ملکونو کې چې د کفارو کم سربراهان ایجنټي کوي، الله هدایت ورته وکړي. که د هدایت قابل نه الله هغه هم ورسره غرق کړي، هغه هم تباه کړي، د هغه هم د مسلمانانو د جان و مال حفاظت وکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة